أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. سورة التکویر سورة کویرت و تموی، اذا الشمس کویرت و تموی، مکی سورت تے، وم نمبر دے پنزول کے رستو دا سورت لہبنا، تبت یدا بی لہبی و تبنا رستو نازل شوے دے. مخی صورت کے چکلا زجر ذکر کو منکرین دا قیامت تا، نو دے صورت کے زجر بھئی خلق لا چاہا قرآن او دا پیغمبر نا انکار کئی. صورت کے دعوی بئی علمت نفس ما احضرت، ہر انسان تا سے چکڑلی آغا بور تخکارشی. ملاقات دا انسان دا خپل عمل سرا. خلاصہ دا صورت بئی، صورت کے اولنا دا قیامت 12 حالات ذکر کئی. بیا شواہد پیش کئی صداقت دا پیغمبر او دا کتاب، او بیا بزجری منکرین ہوتا. اذا الشمس کوورت، شپږ حالتونه یو دی شپږ بلی ټول 12 شو. اولنا فنا دا عالم، او بیا ابتدا دا قیامت. اذا الشمس کوورت، کلا چه نور با خړشی، خړ بکړی شي. یا اذا الشمس کوورت، کلا چه نور برا اونغختی شي. یا دا کلا چه نور بار ارتاو کړی شي. یا کله چې نور لبا ول ورکړی شي. نور به خړ شي، نور به تور شي، نور به راغون کړی شي. د قیامت ابتدائی حالات تی. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، او کلا چه ستوری با بینو رکڑی شی، یا ستوری با خړ کړی شي. رستو صورت کے راضی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، کلا چه ستوری با انوستے شی، ستوری با ټول گڑ وڑ کړش، او بن وستیشی راو بغرزیگی. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، او کلچے غرون بروان کړیشی، غرون بروان شی. مخی ویلیو تحسبها جامدہ
تو پہ گمان کے چې دا پزے ولاړ دی وهي تمر مر السحاب او دا روانی پشان دا روانی دو دا وریزو وریزی روان دی پتہ نه لگی کله چې لګ وریزی نو پتہ لگی روانه ده کله چې ډیر وریز ډیر شي او یو شان شي نو بیا د هغې د روانېدو پته نه لګي ته به دا خیال کې چې دا ولاړ دي ولاړ به نه روان به وي نو غرونه چې روان شو نو راوا به چولی شي او فدکتا دکتا واحده وي کله وایي حبام منبسه دوڑا بای الوزولی شوی واب الوزولی شی کلوی محیلا غرون نبا آغا شگی جوڑی شی چی آغا خوییگی غرون نبا ورک شی کسیبا محیلا ورک بشی وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ او کله چې د لسو میاشتو بلار به وخبا دغسې پرېښودی شي عام څاروي غوا ده میخه ده کله چې هغه بلار به او وخت یې نږدې هغه څوک یوازې هم نه پرېږدي بلکہ داغی خیال ساتھی او هغې ته خلق شپیم کوي دیو جنا پښتو کې یو متل دی چې د اودو خلقو میخې کټي راوړي وي کله چې سړی یخي بیداري نو چې څه پیدا شي هغه او کله چې سړی اودی نو هغه د یو میخې بچی شوی کټی او د بلې کټی نو په دغه څیزونو کې خلک ماده خوښوي چې دا د سخی دا د کټی ولې د هغې نه بیا وروستو څه پیدي نو هغه یو سړي یو بدل کړو دا خپلې هغه کټی واغس هغه بل ته کېښود د هغې کټی راواغسته خپلې ته یې کېښوده سړی اوده دی راپاسې دوی بولې ستا د کټی راړو زما یې کټی ویا و که نه د اودو سړي څوک چې اودی د هغې میخې کټي راوړي بیا وإذا العشار عطلت نو کله چې د دغې مال سره د خلکو دومره مینه وي لیکن چې کله د قیامت حال شروع شو نو د لسو میاشتو بلار به اوښه که ده نو هغه هم دغسې پرېښودی شي د هغې به څوک اړو خیال نه ساتي څوک ورته اړو ګوري نه په خپل غم کې به وي وإذا الوحوش حشرت او کله چې ځنګلي ځناور به را جمع کړی شي اوس ورته ګورئ ځنګلي ځناور دي تو ته نږدې کېدی نه شي تختی وحشت پکې دی تختی ایساریږي نه انسانی نی دا پته ورته لګي چې دا ما ته نقصان را رسوي نو د هغې نقصان د وجې نه نقصان نه ځان بچ کولو د وجې نه تختی لیکن چې کله قیامت شي شپېلۍ شروع شوه حالات خراب شو نو دغه ځنګلي ځناور دام د سړي خواله راشي کېدی شي چې د دې د وجې نه موږ بد شو او دا هغه لاسه کې دلته کې کله جپاړ شروع شي گلی شروع شي په دې کې هم دا بعضې مرغۍ هغه د سړي خواله راشي وایي هلته کې چې دغه جپاړي ډېر شی مرغۍ پکې مړي شي گلی گلو کې هم ډېر شی مرغۍ پکې مړي شي او دا بعضې چې نو دا چې څه نه څه دا پکې ټولې رپېږي او راشي د انسان خواله راشي د قیامت حال هغه د دې نه سخت وي
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کله چې ځنګلي ځناور به را جمع کړی شي. دې معنا حشرت چاوي دي. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ او کله چې ځنګلي ځناور به مړه کړی شي، مړه به شي. ولې ځنګلي ځناورو خبره خلاصه ده، بیا خو د هغې څه کار نشتی، دا به ختم شي. ځنګلي ځناور دي څه چې دي دا ټول به ختم شي. یو انسان دی، یو پیری دی، یو ملائک دي. دا دي چې کله پیدا شو نو دا بیا د لپاره ختمېده نشتی. د یو عالم نه بل عالم ته منتقل کیږي. انسان دی مړ شو، قبر ته لاړ، برزخ ته لاړ، بیا وخت به راشي نو قیامت بشي، نو قیامت ته به لاړ شي. نو هلته کې قیامت کې فیصله به کېږي د جنت او د جهنم. بیا همیشه دپاره دی دی ختمیږي به نه. پیدا شو نو ختمیږي نه. او دا نور څومره څیزونه چې دي دنیا کې څومره دي دا ټول به ختم شي. بعضې خلک یوه خبره کوي قیامت ورځ به وي نو دا کم څومره چې حشرات دي، دا څومره چې څاروي دي، یو څه دي بل څه دي، دا ټول به هم راجمع کړی شي. دا به بیا راپورته کړی شي. څه وخت په دنیا کې بعضې کونډې دي او بعضې ښکرور دي، په دې کې هم چا زیاتی کړلی نو د هغه نه به بدله واخیستی شي. چا باندې چې زیاتی شوی دی بدله به ترې واخیستی شي. لیکن دا خبره دومره ښه نه ښکاري. ولې خلکو کې علماو کې بعضې خبرې دا خلکو کړلي، لیکن ښه خبره دا ده وي چې دې مړه شو خبره خلاصه ده، بیا دې راپورته کول نشتی. ولې دې مکلف نه دي نو بیا به خبر راځي، اعتراض به دا راځي چې حدیث سره به څه کوې، چې هغې کې دا خبر راځي چې ښکرور دی او بې ښکرو دی، د دې نو بدله اخیستی کېږي. نو دا دنیا کې انسانانو کې خلک خبره کوي. نو هغه پښتو کې هم ویلی کېږي هغه پلان کې سړي په سر کې ښکر ولاړلی وي، هغه ډېر ښکرور سړی دی وي. نو حدیث کې هم هغه طرف ته اشاره ده چې کم یو سړی ظالم دی، ظلم یې کړلی، په سر کې ښکر لګېدلی، په سر کې ښکر شوی دی، نو د هغه نه به بدله واخیستی شي. بعضې خلک دي ناغریبانان دي، کمزوري دي، بېوسه دي، نو د هغې بدله نن دنیا کې دی په خپله نشي اخیستی، سبا قیامت کې به الله دا د بدله اخلي. د انسان بدله به اخیستی کېږي. چا باندې ظلم کړی شوی دی، وهلی شوی دی، ټکولی شوی دی، خبرې ورته کړی شي دي، کنځل ورته کړی شي دي، او د ده مال و جیداد اخیستی شوی دی، لوټ کړی شوی دی، خلکو ته جیداد نیولی. د دې حساب کتاب او سبا قیامت کې کېږي. الله به یې اخلي. ولې دا کسب کوو؟ ولې زما دا بنده ولې تنګ کړی و؟ دا تپوس نن په دنیا کې خو موږ ډېر خلک داسې دي بېوسه دي، خپل تپوس نشي کولی. لیکن الله رب العزت خو کوي که الله به سبا تپوس کوي، د دې بدله به اخلي. ایو حدیث کې راتله مفلس پیژنئ؟ صحابو کې بعضې وایي چې مفلس هغه ته چې څه ورسره نه وي نو نه بل شان مفلس، د دین مفلس. صحابه وایي موږ ته پته نشته، الله ورسوله اعلم، الله د الله رسول ته پته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زما د دین مفلس هغه دی چې ډېر شی منځونه یې کړلي، ډېر روژې یې نیولي، ډېر عبادتونه یې کړلي، ډېر شی نیکۍ یې راوړی قیامت په ورځ باندې. خو په دنیا کې دام کړلي چې بعضې وحد چا څوک یې وهلی، چا ته یې کنځل کړلي، چا ته یې بدې ردې ویلي، چا یې غیبت کړ، د چا یې غیبت کړلی،
د چانه جیداد اغسته دی، د چانه مال اغسته دی، چا باندې بهتان لګول دی، دا خلک به ټول راجم شي. زمونږ په حق دی، ما سره دا چل کړل، زمانه ځمکه اغستې وه، زمانه مال اغستی و، زه وهلی وم، ما ته کنزل کړي و، ما باندې بهتان لګولی و. الله وایي دا اوس د بدله ورکړه. بدله به هلته کې په نور څه نه یې، نیک اعمال به ورکولی کېږي. نیک اعمال به د ده کمیږي، یو لا بل لا بل لا بل لا ټول به دغه نیک اعمال د ده به ختم شي. ور اعمال به ختم شي، نیک او کسان به پاتې. ویا الله موږ ته حق میلاو نه شو، حق میلاو نه شو نو چې ختم شوی دی نو اوس بل چل کېږي که نه. و د ده ذمواري واخله او د ده قرضه ده، قرضه ته ادا کا. دنیا کې دا کېږي دغسې. نو هلته کې به دا وشي چې د دې سړي چې کم ګناهونه دي هغه ته اوس په خپل ځان باندې والا. نو چا دی چې کنزل کړي وو د هغه ګناهونه به واخلي، دغه سړی چا چې کنزل کړلي هغه باندې به بار کړی شي. که وهلي کړلي د هغه ګناهونه به واخیستی شي، او چا چې وهل کړلي په هغه باندې به بار کړی شي. که چا پیسې اخیستې دي بل څه یې کړلي د هغه سړي ګناهونه به واخیستی شي او په ده باندې به بار کړی شي. نو نیکۍ یې ډېر شی وړ وې، خو هغه نیکۍ ټولې لاړې په دغې کاتو کې لاړې. دی دقسې پاتې شو، دیواله شوی دی. اوس حکم به وشي ځئ جهنم ته وغورځوئ، د ده بله لار نشتي. دقه مفلس دی، هېڅ ورسره نشتي. اوس ډېر شي اعمال یې کړلي. اعمال کې خو د دې د حفاظت هم خیال پکار دی چې د اعمال ما سره لاړ شي او صحیح ورسي، او هلته کې ما ته به بدله میلاو شي. داسې نه چې هلته کې خو میوې وړو، خو هلته کې مې نور کارونه هم کړلي، قرضې مې نورې هم کړلي، هغه قرضو کې لاړ شي چېرته. مال دولت ډېر دی، خو هلته کې قرضې ډېرې کړلي، خلکو پې حقونه دي، هغې کې چې پې لږې لږې زیږي خبره خلاصه شو. دقسې پاتې شي. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، او کله چې ځنګلي ځناور به مړه کړی شي. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، او کله چې دریابونه به ډک کړی شي، ډک به شي. یا اذا البحار سجرت، کله چې دریابونه به خالی کړی شي. بل وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، او کله چې دریابونه باندې به اور بل کړی شي، دریابونه باندې به اور ولګي. اگر دریابونه اوبه دي نو اوبه اور اخلي، دا اوبه چا اوبه کړلي نو هغې ورکولی شي که نه. چا چې دا اوبو نه اوبه جوړې کړلي په دې اوبو باندې اور ماړ کوي، دقه هغه ذات چې هغه د اوبو د مړه کولو دپاره استعمالی، وس به په دې باندې اور بل کي. الله قادر دی. بله دا چې ځمکه ورته ګرمه کې دا اوبه بیا سوځي، هسې سوځي، نو دې باندې اور بل شوی دی که نه. نو دغې وجې باندې طبقې باندې اوبه واچوه، څه کېږي ورسره سوځي که نه. اذا البحار سجرت، نو دریابونه به مو سوځي. ښه اور وی بل کړی شي نو به سوځي، ختم به شي، خالی به شي، وچ به شي. چا پکې بل ویلي وی اوبه چې دي دا جوړې دي د اکسیجن او د هایدروجن نه. فارموله وی H2O، نو هغه شي نه جوړې دي. نو دا که وګورئ نه هایدروجن ځان له اور کوي او اکسیجن ځان له اور کوي، ځان له شي. الله قادر دی په دې باندې دا به جدا کړي، چې جدا شي اور به واخلي که نه. او دلته کې په دې دور کې بعضې وخت کې اور ولګي، دی د اوبو ګزاري هغه ښه تیزېږي.
دا الله قدرت ته الله قادر دی په دې باندې چې څنګه کوي الله وایي سوځي با ختميږي با وچیږي با دا چل بوسرو شي کاغه جدا کوي او که هایدروجن او اکسیجن ته جوړي که په ست طریقې باندې کوي خو کیږي اگر نه دلته کې اوس اسی وګورئ دلته کې دا وګورئ د دې نه بخارات او چتی کې نه څه چاویلی وہ کون اٹھاتا ہے دریاؤ کے موجوں سے سحاب دغه صحاب چې اوچتي نه وچی کې نه دلته کې لوخي کې وبکېدا نو وہ پرتی سبارے تماشو کا لکڑے و کمیشی بر تماشو کا خب کمیشی وی نارور نا الوزی کنا وچی گی وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ او کلچے دریابون بانے بہور بلکڑیشی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کلچے بدنونا در روحون سر میلاو کڑیشی اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یو طرف تا روحون دی بل طرف تا بدنون دی کلچے سڑے مرشو روح جدا بدن جدا روح لاڑ یو زیتا بدن لاڑ بل زیتا بدن عرضی دے چیتل لے کاغا پاور کے اندوانو اس وزاو مسلمانانو آغا پا زمکہ کے خخ کو درندگانو آغا اخوڑو مرغانو آغا اخوڑو خیتو تا ججرو تیلار عرص چی وسر شوی دی اللہ قادر دے اللہ بے پیارا پورتکی دا بدن دق بدن دے او دق روح دے دا دوارا با دا قیامت پورت بائیں بیا یوزے کی نن جدا دی روح جدا دے بدن جدا دے دا روح او دا بدن دا یو بل سر کنیکشن شتے تعلق شتے خود دیزی نشتی دا آغازین شتے ولی علماء لکل لی بعضی خلق دا خبرو بعضی وی مڑی اوری کناوری